يضمني وهو دوستانو کله مو د دې ورځې په باره کې سوچ کړی دی چې په موږ او تاسو باندې هم یوه داسې ورځ را روانه ده چې په موږ او تاسو باندې به هم دغسې ډېرې خاورې واړولی شي او د کوم خلک چې په موږ او تاسو باندې به خاورې اړوي دا به ټول هغه خلک وي چې زموږ او ستاسو په ژوند کې به موږ او تاسو سره ډېر مهم وو یعنې ډېر خواږه دوستان به وي پکې چې په موږ او تاسو باندې به خاورې رړوي او ډېر خواږه خپلوان او رشته داران به پکې هم موجود وي او داسې خلک به پکې هم موجود وي چې موږ او تاسو به د هغې نه بغیر او هغې به زموږ نه بغیر وخت نه تېرولو په سفر او په حضر کې به سره موجود وو تر ډېرو وختونو به لګیا وو مجلسونه به هم سره کول خو نن چې کله دغه ورځ راغله هغه خواږه ملګري هغه خواږه رشته داران هغه زموږ او ستاسو په ژوند کې زموږ او تاسو لپاره مهم خلک هغه به په موږ او تاسو باندې خاورې رړوي یقینا دا یو داسې ورځ ده چې دا د هر انسان په ژوند کې راتلونکې ده ځکه دا زموږ او ستاسو د رب وعده ده فرمان یې دی چې کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس دا به د مرګ ذایقه څکي او دا یو داسې تریخ او دروند حقیقت دی چې په مخ د ځمکه باندې څومره هم خلک دي څومره هم قومونه دي او څومره هم مذهبونه دي هغه ټول د دې خبرې تصدیق او اقرار کوي چې یقینا یو ورځ داسې راتلونکې ده چې موږ به د دنیا نه ځو دوستانو موږ او تاسو سوچ کړی دی چې یو ورځ به په ما باندې په تا باندې دغسې ډېرې خاورې واړولی شي او قبر ته به ځو او یو داسې کور ته به ځو چې د تیرو کور ده او د مارانو د لړمانانو کور ده د چینجو کور ده د تیرو کور ده د سختیو کور ده او په یو داسې سفر باندې ځو چې هغه سفر ډېر اوږد او د خطر نه خالي نه ده او یو داسې ځای ته ور روان یو او یو داسې کور ته ور روان یو چې هغه کور ډېر د وحشت کور دی او ډېر د یرې او د ډار کور دی کله مو په دې ژوند کې سوچ کړی دی چې د دغې کور او د دغې سفر دپاره موږ او تاسو څه تیاری کړی دی بیا په دغه کور کې چې زموږ نه کمې پوښتنې کېږي د هغې جوابونه مونږ تیار کړي دي که نه هلته به چې د کومو سوالونو جوابونه مونږ نه غواړي آیا هغه جوابونه مونږ یاد کړي دي هلته چې د کومو څیزونو د کومو اعمالو په باره کې به زموږ نه پوښتنه کېږي آیا هغه عملونه مونږ او تاسو کړي دي همدا نن کښېنئ له ځان سره لږ سوچ وکئ چې مونږ څومره تیار یو او دا یو داسې سفر او یو داسې امتحان دی چې د دې نه مخکې هیڅ مونږ او تاسو ته معلومات نشي کېدلی چې کله به دا سفر زمونږ او تاسو شروع کیږي او کله به مونږ او تاسو په دې اوږد سفر باندې روانیږو هیڅ د دې معلومات مونږ او تاسو ته نشته دی دا به یو ناګهاني زمونږ او تاسو په ژوند کې راځي دا چې کله هم په مونږ او تاسو راځي ناګهانه به راځي لہذا د دې سفر د خطرناک کېدلو او د سختېدلو یو وجه دا هم ده چې دا د راتللو نه مخکې هیڅ پیغام مونږ او تاسو ته نه رالیږي نو لہذا مونږ او تاسو ته پکار دي چې د دې سفر دپاره تیاری وکړو او په خپل ژوند کې هغه عملونه وکړو د کومو عملونو په وجه باندې به چې زموږ دا سفر اسانیږي او هغه قبر چې د ډېرو تیارو نه ډک دی هغه به پرې رڼا کېږي او هغه عملونه هغه جوابونه مونږ او تاسو تیار کړو د کومو په باره کې به چې زموږ او تاسو نه پوښتنه کېږي الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته